بسم الله الرحمن الرحیم. کفایت الله یوسف زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نسبت علاقه د خان صاحب قلعه او په هغې کې د فهد کالوني په نوم باندې دا پراپرټي چې ده نو جوړه شوې ده. په دې کې د چا په زیر اهتمام چې ده نو هغه یونس پراپرټي ډیلر اینډ مارکیټینګ دی، کوم چې موږ سره ولاړ هم دی ملګري. دلته کې د دې پراپرټي حوالې سره به موږ د دوی نه یو څو خبرې اورو چې یاره دوی راته د دې تفصیل بیان کړي چې یاره دلته به څه سهولیات وي. یونس بھائی که تاسو موږ ته لکه په دغې باندې خبرې یو څه وکړئ د عوامو د معلوماتو دپاره چې یاره دلته به سهولیات څه وي، دا به خلکو ته په اسان اقساطو باندې ملاویږي که نه په نقدو به اسانه ملاویږي. دغه تفصیل راته لږ تاسو په خپل زبان کې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني جی. زمونږ د فهد کالوني په نوم باندې چې دا کم پراجیکټ دی د یونس پراپرټي ډیلر اینډ مارکیټینګ په نوم باندې دی کې موږ سره چې کم ملګري دي نو هغوی موږ سره په دې کې ډېر زیات خوارۍ کړي دي د دې موقع په پیدا کولو کې. دا موقع چې کومه ده نو دا د انټرچینج نه تقریبا 3-4 کیلومتر په فاصله کې دی. بل دا علاقه چې کومه ده دا ډیری زرداد دی کې دا موږ چې کوم دا کوم حکومت دا کوم په موږ باندې دا دغه لګولي چې اګریکلچر لینډ نو دا موږ د ټیمې نه انشاءالله چې کلیر کړی دی 19 دپاره موږ فایل جمع کړی دی. نو یو خو به پکې انشاءالله چې هغه مسلې ني، بل دی کې موږ شل فوټه لار پرېښي دي په مین روډ باندې دا پېښور مردان نوخار ټول ته په تقریبا 10-15 منټ په فاصله کې دي. بل د دې کمرشل پکې موږ سره شته. موږ مین روډ ته چې کوم دي دا کمرشل پرېښي دي، بیا کې موږ 10 مرلې 20 مرلې 15 مرلې 20 مرلې مو پکې جومات پرېښي دی او شل فوټه مو لارې پرېښي دي. د خلکو دپاره پکې د اقساطو یا د نقدو هم سهولت شته؟ نه جي، د کش کار خو موږ نه کوو. د کش کار بیا اکثر دونه پیمنټ د هغې نه خلک ولي چې بس نور بیا د خلک لګي او 3-4 کاله پس قبضه ورکوي که نه. موږ لکه چې 1000 روپۍ بیانه راکړه نو په هغه ټایم وله قبضه هم ورکوو، په پل پیمنټ وله انتقال ورکوو، او چې څنګه بیانه په هغه ټایم وله ځای ورکوو چې دا به ته پیته وګرځو چې دا مو ځای دی. بل د ریټونو حوالې سره موږ سره چې کم فرنټ دی نو موږ په 3.5 لک بیا 2.5 لکه 2 لکه 1,20,000 پورې موږ سره اخري ریټ شته جي. لکه تاسو فوري قبضه ورله ورکوئ؟ په ځای قبضه ورکوو جي. انتقال بالکل موږ سره په لاس دی. انتقال چې کولی شي پټوارخانې ته د تحصیلدار صاحب چې کوم د دې علاقې په پټواري هغوی موږ سره ډېر زیات کوپریشن کوي چې موږ یو سړي بوځو نو د خلکو کار په 10 ورځو کېږي. زموږ په هغه ورځ کېږي موږ ورته وایي چې دا زموږ ملګري دي، زموږ انویسټران دي، کوم د بار ملک خلک دي نو چې دوی ته تکلیف ني نو هغه شان هغوی موږ سره ډېر کوپریشن کوي ځکه چې هغوی ته پته ولګي چې یاره دوی ورسره مختصر لږه ګټه ته کوي. ډېره موږ انویسټر ته پرېږدو چې کوم زموږ عام ګاهکونه دي نو هغوی ته هم پته ده او چې په موږ دا کوم اعتماد کوي. موږ مخکې هم ډېرې پراجیکټې کړي دي انشاءالله چې دا مو هغوی دپاره یو ګولډن چانس راوړی دی او موږ د هغوی چې د خپل دا کوم ګاهک دي موږ وایي چې د دې اعتماد څنګه په موږ دی چې دا موږ یو 200% اوس یې 100% موږ وایي چې یو 200% ته ورسوو چې موږ دې له داسې سهولیت ورکو، داسې پلاټ ورکو چې په پلاټ کې مسله ني او څوک ورته ګیله ونه کړي. زموږ مشرانو ته څوک ګیله ونه کړي، موږ سره چې کوم د یونس پراپرټي اینډ مارکیټینګ کوم ټیم دی هغوی ته څوک ګیله ونه کړي. نو دا زموږ د کامیابۍ موږ وایو چې موږ دې له یو سهولت ورکو نو دا موږ هغوی له کامیابي نه دا موږ ځان له کامیابي ورکړه، هغوی له موږ دا ټول سهولت یې ورکوو جي. انویسټرانو باندې تاسو ته داسې هدایات او دغه پرېښي دي چې ګنې یاره هغوی هم چا سره څه زیاتي ونه کړي او مناسب ګټه وکړي او خلکو له موږ دا انویسټرانو ته یا نور دا کم پراپرټو والا زموږ ملګري دي موږ هغوی ته دا وایو چې دا کم خلک پلاټونه الي یا کور دپاره ځای الي نو دا خو د مجبورۍ نه الي، د مستۍ نه الي. او څه دا انویسټران دي دا روزګار کوي، تجارت کوي، خپلو بچو له حق حلال رزق ګټي نو موږ هغوی ته هم دا وایو دا موږ کم انویسټران دي چې مناسب ګټه کوئ چې کوم اخري خریداري چې هغه ته فایده پاتې شي. چې کوم سړی کور جوړوي چې ټوله ګټه د هغه نه ونه چې هغه ته هم پکې ګټه پاتې شي. کوم سړی کور جوړوي هغه ځای کې 1,00,000 روپۍ ریټي چې هغه ته 50,000 میلو شي چې ډیلر د انویسټر هم پکې ګټه وکړي، موږ چې کوم انویسټران موږ هم پکې مناسب ګټه وکړو او چې کوم سړی اخري الي کور جوړوي چې هغه ته هم د 1,00,000 شي 50,000 میلو شي. نو ان شاء الله یونس بھائی تاسو د اخري اغشتونکو خبره وکړه نو زه به دغه تپوس خامخا تاسو نه کوم چې دغه اخري اغشتونکو کوم چې به پکې دلته بیا کورونه جوړوي
ستاسو طرف نه هغوی ته سهولیات څه دي څه د ګیز بجلی د لارو د جوړولو دا څه په دې پراجیکټ کې تاسو دا ایښودي دي په دې پراجیکټ کې خو دا موږ لکه لوکل کار کړی ده زموږ چې کوم موږ سره څومره د بار ملک ملګري دي یا د پیښور دي د مردان دي د صوابۍ دي نو دا موږ سره ټول اکثر غریبانان دي موږ په دې کې یو کال خواري کړې ده د موقع د پیدا کېدو دپاره او دې کې تاسو ګیر چاپېره زموږ ریټونو کې به لاک روپۍ مرله ارزانه وي لکه چې یو ځای کې 4 لکه وي دلته به 3 لکه وي چې یو ځای کې 3 لکه وي دلته به 2 لکه وي انشاءالله موږ داسې نه وایو چې کني یاره په خولې خبرې کوو موږ یو سړی به راشي موقع به وګوري ګیر چاپېره به هم تپوسونه کوو موږ زموږ ځای له به هم راشي نو انشاءالله چې لک روپۍ به خاطري بل دا چې کوم د خرچي کمې دي نو موږ دې کې نارمل خرچې کوو ډېرې های نه کوو ځکه چې کمې های وکړو نو دا ریټونه بیا 15-16 لکو ته هم د دې خلکو نه وځي نو موږ وایو چې دې سره نارمل خرچې دونه زیاتې نه کوو ګیز بجلي الریډي شته ګیس هم شته بجلي هم شته او لارې شل فوټه په دې کې به موږ د شینګل مینګل دا غټې د روډونو وادي ورسره نه کوو چې تارکولي روډ به درته کوو ځکه چې هغه بیا د موږ سره کم اغشتونکي دي نو هغه کمزوري دي که انویسټران دي که د بار ملک موږ نه دا خلک کلي زموږ چې دا کم مخکې موږ سره کارونه کړي دي یا موږ له پلاټونه اغشتي د ناستو مېلمنو کې ډېر هغه راغلي دي او موږ نه پکې نن هم دا په پلاټونو ګوتې کېښودې که نه چې یو وایي زما دا بل وایي زما دا نو انشاءالله چې موږ دا ډېر های لیول باندې په دې خرچه نه کوو چې هغه زموږ اغشتونکو ته یا دا کم کورونه جوړوي یا دا کم انویسټران دي چې دي ته هغه دغه موږ وایي دا خرچې پې کم وشي چې ټوله فایده کم اخري کس کور جوړوي چې دا ټوله فایده هغه ته پاتې شي د دوی د منصوبې یو ښه سوچ هم دغه دی چې یاره په دې باندې که مثلا مونږ د باقي خرچې واچو د سهولیاتو نو کم چې اخیری اغوستونکي دی هغه ته به د اسیس بیا ډېر زیات ګران غورځېږي ګران به ورته پروزي د دې د وجې نه دوی هغه پیسې هم هغې کسانو ته وښکي دي چې کوم دلته کې به کورونه جوړوي نو هغه ګټه وټه دوی هم هغوی ته پرېښې ده هغه وخت سره چې دی نو هغوی بیا په هغې باندې د خپل مرضی مطابق چې دی نو ځان ته هغه سهولیات کولی شي غټ سهولیات چې کوم دي د ګیس او د بجلی هغه د دوی د وینا مطابق چې دی نو موجود دي مین روډ دی په مین روډ باندې دواړه سهولیات شته او چې څنګه په دې کې کار شروع شي نو په دې غټو لارو کې چې کوم دوی غټ غټې وسیع لارې پرېښې دي پلنې لارې پرېښې دي نو په هغې کې به دا سهولیات دوی ته هر وخت کې موجود وي خو دوی کوشش کوي چې یاره دا د یو عام سړي رسون هم د دې دپاره وشي چې داسې نه چې یو عام سړی دا سوچ کوي چې دا هم ماته ډېر زیات ګران پرېوته د دې د وجې نه چې دی نو دوی د دې ریټ کمې ښودې دي د نورو په نسبت باندې او هغه سهولیات او هغه پیسې چې کمې په دې باندې به لګي هغې اغوښتونکي ته په هغه خپل پلاټ کې پرېښي دي د دوی د وینا مطابق تاسو واورېدل چې دا موټروی نه صرف په 4 کیلومیټره کې چې دی نو انټرچینج دا ځای پروت دی د روډ په غاړه باندې دی خان صاحب تلا چې کومه علاقه ده په هغه ځای کې دا بالکل د مین روډ د پاسه دا پراجیکټ چې دی دا منصوبه دا پرته ده خوږو کتونکو یو څو خبرې به اوس مونږ فیاض خشګي او سلیم لالا سره مکون راځي چې هغوی له ورشو داسې ده که نه صاحب چې د 400 یو المیه ده چې د روډ نه لاندې خپاک دی نو مقبره ده ګیر چاپېره د 400 نه مقبره پرته ده دې خوا چې کوم دی نو دا ټول کرونده ځمکې دي نو په دې کې چې داسې یو چانس میلو شي نو زه وایم دا د غنیمت نه کم نه دی ځکه چې مونږ ګورو زه خو مونږ دا خیشکي چې کوم دی نو دا د محمدزي څخه رور دی او مونږ د نوخار خلک نه یو دا خیشکي چې کوم دی نو دا د 400 خلک دي خو زمونږ تحصیله خو نو مونږ خوا بیل شي نو زمونږ اثر نظر او قدر او قیمت ټول دی خوا دی نوخار یو بازار غوندې چونی ده اول ته کې د هر ځای خلک یي که نه نو 400 په دې علاقه باندې په دې کې پاسمانده پاتې شوې ده حالانکې 400 کې د دې ډېر زیات ضرورت دی چې ښایسته ښایسته هاوسینګ سکیمونه چې څونه ممکنه وي چې دا جوړه شي چې معیار زندګي د خلکو بدله شي زما په خیال دا ډېر یو ښکلی کوشش دی او انشاءالله ضرور به کامیابیږي داسې ده چې یونس بای دی د سوچ ته زه ستاینه کومه چې هر کله یو سړی پراجیکټ کوي نو پکار دی چې د هغې د لارې او د هغې موټروی ته د نږدېوالي او د اکسس او دا ټول هسپتال هر یو څیز ته نږدېوالی دا خو اهم کار دی د پراجیکټ دپاره زما په خیال چې په دې ټولو پیمانه باندې دا پراجیکټ پوره دی دې چې ما ته پرون ووایي چې داسې یو ځای دی او داسې تاسو راشئ هلته ما چې ذهن کې راوستو نو ما یاره دلته کې خو ډېر زیات ضرورت دی ډېر زیات ضرورت دی
او زه په خپل باندې دا وعده کوم ان شاء الله یو پلاټ په کې زه په خپل عالم زه ته دا پیغام ورکول غواړم چې ما څوک پیژني نو ان شاء الله زما په لاس راشي چاري به مورته ناکامي ني چاري به مورته او څه غرض لالچ به هم نه وي چې د دې علاقې وي د دې سیمې وي ان شاء الله راځو به او یونس به ته په شفارس کوو او په سوال به یې غواړو دلته راوبلو باقي د هغې نه علاوه دا ځای چې کوم دی نو دا موټروی ته نږدې دی دا ټول موټروی ته نږدې دی خو زه دې ته دا خواست کوم چې تاسو په دې کې غریبانو سره ښه پوره کوآپریشن وکړئ چې الله هم راضي شي او ستاسو هم پیدا وشي بل پیاز خان خبرې وکړې وایي چې اوبه وي نو وایي تیمون ته حاجت نشته نو الان کې دا کومې خبرې چې پیاز خان وکړو دې دپاسه زه نورې خبرې نشم کولی زه به د دې ټولو ملګرو ډېره شکریه ادا کړم ډېره مهرباني دا فیاض خشګي او د سلیم لالا خوږې خبرې تاسو واورېدې چې هغوی څه تاثراتو د دې منصوبې باره کې د دې پراجیکټ حوالې سره هغه هم تاسو واورېدې او د هغوی د پښتنو د علاقې د چارسدې د علاقې حوالې سره چې کوم المیه او نورې خوږې خبرې وکړې هم تاسو واورېدې دا پراجیکټ بار موږ تاسو ته وایو چې د چارسدې انټرچینج نه صرف په 4 کیلومتره کې په مین روډ باندې خان صاحب قلا باندې سره جوخت چې کومه علاقه ده بالکل په مین روډ باندې دا پروت دی د بجلی او د ګیس چې کوم خاص د ضرورت دغه دي منصوبې دي هغه پکې شامل دي باقي د یونس پراپرټي ډیلر مارکیټینګ حوالې سره د هغوی خبرې تاسو په خپله واورېدې چې هغوی وایي چې مونږ اخري اغوستونکي چې کوم به پکې کور جوړوي نو ټوله ګټه وټه مونږ هغه ته پرېښې ده که مونږ د دې ځای په وړو سهولیاتو باندې پیسې خرڅ کوو نو هغوی رسون به بیا دې ته نه کېږي دا د هغوی د پراجیکټ د ټول نه غټه دغه ده حصه ده سوچ دی چې یاره اخري کوم کس چې دی چې ټوله ګټه وټه هغه ته وځي او د یو غریب سړي چې دی نو دې ته رسون وکړي شي چې هغه پکې ځان له چاته د کور دپاره ځای واخلي کفایت الله یوسف زی د خپل ملګرو سره ستاسو نه اجازت غواړي د الله په امان